یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام له غریب صحابه کرام رالو د الله پاکه پیغمبره زمونږ نه مالدار صحابه کرام مخکې شو په نیکو کې هغه زمونږ نه مخکې شو ځکه چې مونږ منځونه کوو هغې هم منځونه کوي مونږ روجې نیسو هغې هم روجې نیسي مونږ ذکر کوو هغې هم ذکر کوي خو د الله پاکه پیغمبر هغه خیراتونه کوي او مونږ خیرات نشو کولی هغې صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولی ځکه هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو نو هغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې لاړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه درته یو عمل ښیم تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی د هر فرض مانځه نه وروستو 33 شپېرې سبحان الله 33 شپېرې الحمدلله او 34 شپېرې الله اکبر وایئ دا د هر فرض مانځه نه کوئ د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی تاسو به د هغې نه مخکې شئ یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د اوده کېدو په ټایم کې دا وایې چې کله اوده کېږئ 33 شپېرې سبحان الله 33 شپېرې الحمدلله او 34 شپېرې الله اکبر وایې نو غریب صحابه کرام خوشاله شو وی زمونږ د مالدارانو نه به اوس مخکې شو غریب صحابه کرامو د هر مانځه نه وروسته دا وظیفه شروع کړه دا ذکر شروع کړو مالدار صحابه کرام پرې خبر شو ویل هغوی دا موږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې موږ به هم کوو که نه نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو هغې هم دا شروع کړو دا غریب صحابه کرام بیا لاړ نبي علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره خو زمونږ سره یو شان نه بیا زمونږ نه مخکې شو ځکه چې دا کم ذکر موږ کوو دا خو هغې هم شروع کړو نو هغې خو